الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام متنبل الحاضر شما روان دي مغربي فکر فلسفه بیانین. الحمدلله د الحاد مبادیات اصول دعوه جواب دعوه تنقیحات مغربي فکر فلسفه دا ټول تاسو پیژندلی دي او د جدید ساينس په اړه کې هم تاسو ته مختلفو وضاحتونه شوي دي. نن زموږ د درس عنوان او خلاصه ده په دوه درې موضوعاتو بحث کوو. یو د اټم په اړه کې کوم د چې ماده وایي انګریزي ژبه کې ورته لیټر وایي، د دې په اړه کې به وضاحت کوو چې دا څنګه تقسیمېدی شي. او د مادې په اړه کې به د قدیم فلاسفو هم دا نظریه وه چې ماده چې ده داسې شی ده، دا قدیم د هغوی د قدم قایلو، خو بیا قدم نه مراد ذاتي او که زماني و. بس زماني و دا رسول دا نظریه وګور هغې په دې څه دلایل ذکر کړی موږ ویلي وو که نه؟ موږ ویلي وو چې د مادې صفات حادث دي. ګوره ارسطو بیا هم د عقل خاوند دی، ملحد نه و، د الله د وجود قایل و. هغې ویلې دا ماده خو ټیک ده چې قدیم زماني ده، قدم د زماني د لپاره حاصل دی، خو د دې مادې صفات حادث دي. نو قدیم او حادث نشي جمع کېدی. دا صفات د دغه دپاره څه شی دي؟ ذات دپاره لازم او ملزوم دي. نو چې صفات څه شی دي؟ څه شی حادث دی؟ نو څه شی شوه؟ هم حادثه شوه. ملجبانو په دې باندې په هغه وخت موږ خپل تفصیلي وضاحت کړی دی. اوس چې کوم جدید هغه دي فلاسفه دي، نو دوی خو د سره د قدم زماني قایل نه دي دوستانو. دوی څه دی د حدوث قایل دي. څه دي؟ د بګ بینګ په وجه باندې ماده هم پیدا شوله او زه د ماده هم پیدا شوه، او بیا د ده نه په تدریج سره څه کېږي؟ بیا تبدیلي راځي په دې ماده کې. اول چې ماده پیدا شوه ګرمه وه، بیا د دې رفتار وشو، بیا د ګیسونه پیدا شو، قوانین د فطرت پیدا شو، زمان مکان ټایم سپیس توانایي او ماده انرژي دا پیدا شو. د نه وروسته بیا څه کېږي دوستانو؟ نو دا اوس خود به خوده چلېږي. نو د هغې په باره کې وضاحت موجود دی، نور هم څه کتاب کې موجود دي. موږ عبارت شروع کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. اټم به څنګه تقسیم کړی شي؟ اټم چې د مادې د وجود لپاره بنیادي کردار ادا کوي. زمانو اټم ته اعلام ویل کېږي. دا د جسم هغه اصلي مقصد د ده نه بغیر نه کېږي. نو مادې نه بغیر د انسان جسم نشي ځان کېدی. زمانو د بګ بینګ نه وروسته په وجود کې راغلی دی، بیا د اټمونو یو ځای شول او د کائنات ترې جوړ شول. په کوم کې چې ستارې ځمکه لمر کهکشاګانې شامل دي. د دې نه وروسته اټم د کره‌ای ارض باندې د ژوند ابتدا وکړه. دا وایي که نه خود به خوده وشوله. موږ د جسم په نظر راځي، مثال جسم، کتاب، کرسۍ، هر څه چې موږ په سترګو ګورو، ځمکه، ذرات، بوټي، میوې، ټول جاندار او ټول مادي شیزونه، دا کوم چې دا تاسو تصور کولی شئ. دا چې موږ وینو مولوچپانو دا د اټم نه جمع کولو سره وجود ته راغلي دي. سوال دا دی چې دا اټم څه شیز دی، کوم چې د هر شي د تعمیر جز دی. د اټم کوم شیز نه جوړ شوی دی او د دې ساخت او جوړښت څه دي. کله موږ اټم ساخت جایزه اخلو نو موږ ګورو چې دا ناشنا ډیزاین دی او یو خاص ترتیب او نظم سره وجود ته راغلی دی. یو ناشنا ډیزاین دی مولوچپانو چې دا وجود ته راغلی دی، دا خود به خوده نشي راتللی. مولوچپانو ګوره د هر یو اټم چې وي مولوچپانو یو پکې مرکز وي، د هغې نه مختلف تعداد سره پروټان او نیوټران څه کوي؟ رفتار کوي. 1000 کیلومتر فی سیکنډ سره پروټان څنګه کوي؟ رفتار کوي. منفي کوي او الکتران غیر مثبت کې سره روان دی. عبارت کې موجود دی. شاباسیان د هر یو اټم یو مرکز وي چې په هغې کې مختلف تعداد سره پروټون او نیوټرون موجود وي، او د دې نه علاوه داسې الکترون یا پروټون یو شی دی، دواړه ویلی شي. داسې الکترون موجود وي کوم چې د دې اټم د مرکز نه غیر چاپېره په مخصوص محور سره په 1000 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره دا حرکت کوي. نو په یو اټم کې دننه الکترون او پروټون په مساوي تعداد سره موجود دي. الکترون منفي چارج کېږي او پروټون مثبت. وضاحت په موجود ده چې الکترون، تاسو به د ملحدین نه سوال وکړئ چې دا الکترون ولې منفي چارج کېږي؟ دغې چا دا پابند کړي دي؟ او دا پروټون مثبت ولې چارج کېږي؟ د دې وضاحت نه کوو که موږ ته نه. دوی به تا ته وایي دا تعلق د طبیعاتو سره دی، په دې به ځان پوهېدل غواړي او دا ما یې ملحد راټینګ کړی. نو ما دا قرآن د لږ ځان خیال کې ډز اعتراض وکړه قرآن داسې دی او قرآن داسې دی. نو قرآن خو فصیح بلیغ دپاره اوس او استقبال د اعتراضات ما الکل قرآن کریم کې بې ترتیبي ده. نو ما یې منه څنګه بې ترتیبي پکې ده؟ دا بې ترتیبي به چا ته پته لګي دوستانو؟ د یو ترتیب پته به چا ته لګي؟ ماهر فن ته به لګي. اوس یو اویس اقبال غونډه کې سړی چې د عربي په الفاظو نه پوهېږي دا اوس د قرآن بې ترتیبي معلوموي؟ نه، دا به د ماهر فن د ګلکار غلطي به څوک معلوموي؟ ګلکار یې ما ته نشي معلومولی چې دا دیوال کوم دی او قسم دی. د قرآن کریم که بې ترتیبي وی نو هغه وخت فصیح او
بلیغ عرب موجود و هغوی به په دې باندې څه کړی وي اعتراض به یې کړی وي دا خو په دې کې یو ترکیب د حسن موجود دی بس زمونږ عقلونه څه شی دي دا محدود دي مولوي صاحبانو په محدود کې د لا محدود دا خو د لا محدود کلام دی دا خو د الله رب العزت کلام دی چې هغه ذات لا محدود دی دا کلام ته به څنګه د انسان عقل رسېدی شي الحمدلله ډېرو تفصیل سره مې له بعضو دوستانو نو موږ ورته وایو چې دوستانو تاسو څنګه کېدلی شي چې دا تاسو په دې کې دا ترتیب چا پیدا کړی په دې ماده کې دا الکترون پروټون او دا خپل ترتیب سره چلیږي مولوي صاحبانو خبره کوم ځای نه راغله کوم ځای ته لاړه الکترون منفي چارج کېږي او پروټون مثبت بس دا ولې چارج ثابت دا ترتیب پکې چا پیدا کړی خبره ترتیب کو چې قرآن ته ولاړه چې د دې سره د مثبت او منفي برقي قوت لرونکي الکترون او پروټون د یو بل توازن برقرار ساتي دې اندازو سره به یو مختلف شوی اټم موجود هم نه وي ځکه چې برقي مقناطیسي توازن خراب شي د یو اټم مرکز پروټون او د دې دننه نیوټرون او د دې نه غیر چاپیره الکترون همیشه په حرکت کې وي دا مخصوص رفتار سره د خپل غیر چاپیره او دوی یو بل نه غیر چاپیره بغیر د غلطۍ نه ګرځي دا رفتار همیشه د یو بل سره مناسب مقدار کې وي دا رفتار اټم د بقا باعث ګرځي په دې کې د بدنظمۍ عدم مطابقت یا تبدیلی او تغیر وارد کله په دې کې دا تغیر نه راځي او په دې کې څه نه کېږي جوړښت کې چې کوم نظم دی دا په ټول کائنات کې قائم دی اټم او یو خاص ترتیب سره حرکت کوونکې ذرات سره غرونه منتشر کېږي نه خشکي ټوکړي ټوکړي نه اسمان چوي یعنی ټول شیزونه په عادت مطلب دا دی چې دا یو خاص ترتیب او حرکت کوونکې ذرات سره خدا غرونه دې کې تبدیلی راځي نو د غرونو کې خو سم نه کوم نشي چې دا غرونه څه شي په موږ باندې چې ماده کې چینجینګ راځي کنه دې کې هوتن نه کېږي د یو جسم نه بل پیدا کېږي د بل نه توانایي نه ختمېږي دوستانو او نه دغه شانته کې د اسمان نه چوي د یو چې اسمان نشته دی نو اسمان موجود دی خو ساينس لا اوسه پورې نه دی دریافت کړی نو ټول څیزونه په اصل حالات کې موجود دي په دوی کې د اټم صاف په وجه کومه تبدیلي نه راځي زمانه قدیم کې فلسفه او نظریه و چې اټم د ماده یو وړه حصہ ده کم چې تقسیم نشي کېدی کم ته چې د دې ذره وایي د دې معنی په اټم سره کول عمده دي جدي ساينس دریافت وکړو چې اټم مزید تقسیم کېدی شي او دا دریافت د شلمې صدۍ پیدا 1600 کال مخکې د اټم متعلق د نظریه قائمول عام خلکو سره د عرب د پاره هم ناممکن و د دوی په نيز د لفظ د ذرې مطلب دی چې یو داسې حد دی چې د دین اخوا څوک نشي تللی الله تعالی د اټم متعلق ارشاد کړی دی بوله زبانو سورۃ سبا آیت نمبر 3 کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين او ولها کسانو کوم چې کفار دي موږ ته قیامت را نشي ته دوی ته وایا ولنا زما دي په خپل رب قسم وي چې خامخا لازمن به قیامت تاسو ته راشي هغه رب چې د غیب عالم دی له هغه نه پټيږي باندې په اندازې د ذرې چې پاسپانونو کې نه پزمک کې نه د دې ذرې نه وړو کې شي دا دوستانو شابه او نه تر غټ مګر دا واسه په کارا کتاب کې دي دا آیات کریمه الله تعالی د الله محدود علم طرف ته اشاره کوي چې الله تعالی د ټول شیزونو مبارک علم لري د هر شي ځانو پته ولګي چې د ذرې نه هم خطه تشته او په هغه باندې څه ده او دا به یو وخت دریاب شي څه به شي اوس دوی وایي کنه چې د ماده څو دغه دي اجزا درې دي شابه الکترون پروټون او نیوټرون لیکن روان لوګ برانوي چې د بنورم ثابت لکه قدیم فلسفو باندې څو غنل سلور کنه اور کوبه هوا خاوره صحیح وکنه اوس 120 تر رسیدلی دا داسې نورم کې دي اوس نورم زیات شي جدید تحقیق روان دي که هر شی سپټ وي یا ظاهر وي الله تعالی هر شی مبارک قرآن کریم کې چې دا خلقیات متعلق څونه چې دا بوخ ایجاد کیږي سبا کیږي دا بوخ ایجاد کیږي او خلکو په څه کیږي دا یو د اوسه پورې د ساينس تاسو و نظریه نشته چې دوی وایي چې قرآن کریم به اوسه وایي بل څه وایي نه قرآن ساينس هغه څه لاندې رسیدلی لکه اوس مکه واسمانونه اوس ساينس لاندې رسیدلی یا دغه شانته کې د نور داسې مثالونه دي چې هغه کې څه دي ساينس لا بچي دي نو هغه ته نه رسیدلی چې کله دریا په خپل د اسلام عقیده او قرآن کریم حقانیت ښکاره کوي شابه چیز مبارک لري هغه د ذرې نه وړه ولې نه وي په دې آیات کې ثبوت ملاوي چې د اټم نه هم بڑو کیشز په دنیا کې ممکن دی دا حقیقت انسان ته په شلمه صدۍ کې دریافت کولای شي دوستانو د الله تعالی د وحدانیت په باره کې دلایل چې الله تعالی څه دی یو د ګورو دوستانو د تاسو په داسې ګورئ الله تعالی چې دی یو د الله تعالی د وجود خبره ده دغه خبره د الله تعالی د وحدانیت خبره ده چې دا اول الحمدلله موږ چې د الله تعالی د وجود موږ د الله مولدین ته ول د الله وجود ثابتو چې الله موجود دی د ټول کائنات د الله وجود باندې کوي دوستانو
دا سیده کنه ده موږ الحمدلله په دې باندې د یو څه ثبوت پس سر راځي هغه د پاره څو معیار پکاره دو معیار کنه مثالو یو څه چې هغه عقلا ممکن وي او دویم دا هغه په ثبوت کې عقلي نقلي دلیل موجود دی دا نه وجود عقلا ممکن دی دا دونه کائنات کې توازن موجود دی دوستانو چیرته چې تاسو ترتیب په نظر راځي دا نروسته به یو ذهن وي به ترتیبي به څه بغیر د ذهن دا ترتیب موجود دی دا موږ له ژوند راکړې موږ له حیات شعور راکړې عقل راکړې موږ خبرې کولې شو موږ سوچ فکر کوو په کائناتو کې موږ لپاره مقام راکړې دی نو دا پس دا د الله موجود هغه عقلي دل چې الله موجود دی بیا الله تعالی یو دی زیات شي بیا به څه کېږي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ګوره یو خدای به د بل خدای نه رازونه پټولی شي او که به نه شي پټولی نو که راز پټولی شي هغه بل څه شو عاجز شو که نه دا عاجز شو نو دا خو د خدای دپاره عجز شو لا او د الله څوک نه شي عاجز کولی بل الله سره دا چې خدایان ډېر شي دا به مساوي وي که مساوي به نه وي دا مساوي کېدل بیا دي یو به بره وي یو به ښکته وي یا چې کم بره وي هغه دا ښکته چې دی دا به ختمولی شي او که به نه شي ختمولی بل دا به څه شي د یو مشورې حکومت به شي دا خو الله رب العزت واجب الوجود دی هغه یو پکار دی دوستانو د یو انسان د یو ذات او د امر په ژوند او مرګ باندې به څه کېږي کائنات کې به یو ځکه یو خدای به لیکلي چې دا به څه شی دی دا زه وژنم بل به ویل چې د ژوند ورکړو دا به څه کېږي بل په انسان به په کوم د خدای په دغه عمل کوي ګوره د یو خدای وجود ما تاسو ویلې مو کنه چې ادریس کاندلوي رحمت الله علیه په خپل په دې عقاید الاسلام کې وایي چې آیا یو الله تعالی د کائنات د نظام چلول لپاره کافي نه دی چې تاسو د ډېرو خدایانو نو الله تعالی وجود چې دی د عقلي او نقلي طور باندې ملجبانو ثابت دی کوم دې خبره روانه ده صفحه نمبر څومره ده صفحه نمبر 328 راوړوي د وجود او وحدانیت د باری تعالی باندې دلایل ثابت د وجود او وحدانیت د باره تعالی کې عقلي دلایل عقلي طور د شیزونو په ایجاد کې درې قسمه شیزونه دي اول چې دا ټول مخلوقات دي په خپل پیدا شوي او ایجاد شوي وي او د دې پیدا کوونکي دي نه وي نو دا خبره محال استاد اوله خبره پکې دا چې دا ټول شیزونه د خود په خود پیدا شي بغیر د خالق تاسو کې دي شي یو لپټاپ او یو موبایل چې ستا باندې د پرو د نورسته ذهن د یو پن پکې چې تاسو لګیدلې د دوستانو نو دا خبره هغه محال ده ممتنع ده ملزمانو نو دا خبره محال عقلي او ممتنع ده ځکه چې دا خبره د عقل خلاف وي مقدس ملزمانو او دوی ځانونه په خپل باندې پیدا کی ملزمانو نو دا خبره محال ده ځکه الله تعالی په قران کریم الله تعالی په قران کریم کې د دې وضاحت کړی دی ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون سورۃ طور آیت نمبر 35 آیا دوی بغیر د خالق پیدا شوی دي یا دوی په خپل ځان پیدا کړی ما تاسو ویلم دي کنه چې تاسو باندې دین سره کې نه یو دا و سره دا کې راځه د ځان نه شروع کوتا دا هغه لته دا ویلي په یو دا و دا هم د دې شروع کوي دا الله د وجود خبره زما استاد وجود دا واجب الوجود ذات ته ممکن او زه ممکن ته ممکن ته دین راغلی زه ممکن ته د واجب الوجود ځان واجب الوجود ثابت کا بیا به در سره د الله وجود خبره کوم وایي کنه پوهیږي په دغه کې راګر کې د پلار په ځان ذکر راځو الحمدلله دا شابه دا ډول قسمه خو باطل شي چې یو شی دی بغیر د خالق نه پیدا شي خبره باطل شي چې یو شی دی بغیر د خالق پیدا شي یا د خپل ځان نه په خپل پیدا کیو یا ممکن دی په خپل باندې پیدا شي دریم قسم مرجبات دریم قسم هغه دی چې د مخلوقات خالق موجود دی چې د هر څه پیدا کړی الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سورۃ زمر آیات نمبر 2 په الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی او هغه په هر څه باندې نگران دی او قادر دی بل آیات الله فرمایي ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون شابه آیا دوی پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې نه بل تاسو ورته چې د هر څه پیدا کړی دي دا نیوټن پیدا کړی نیوټن خو صرف دریاب کې چې کشف کړي ګریویټیشن موجود دی دا ګریویټیشن چا پیدا کړی دی قوانین د فطرت کې بیجانه کې دا جان ولا صفات چا پیدا کړی دي د ځمکه دوه قسمه گردش کې دا نور گردش کې دا ټول نظام روان دی دا کې شامل کیوي دا چا پیدا کړی دا قوانین د فطرت کې دور نشته تا صرف دریاب کړی دا سره کړی نو د دریاب ته وجه نه ته څنګه ته چې دا دی ایجاد کړی رول ایجاد کړی نه دا صرف دریاب کړی ساينس بتا د صرف دوه خود لري دوستانو لیکن پیدا کون کې الله چیلنج درکړی دی الله خالق دا ام خلق السماوات والارض بل لا يمكنون آیا دوی پیدا کړل اسمان نو سمجه بل آیت مبارکه کې الله تعالی نور هم بذات فرمایي دي ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشركون سبحان الله دغه څه دلایل دا څه کوي د په دې باندې ام لهم اله غیر الله آیا د خدای نه بغیر تاسو رب سره چې تاسو ته قالت رسولهم بالله شک فاطر السماوات والارض تاسو ته هغه رب په اړه کې څه کوي چې پیدا کوونکی دا اسمانونو د ځمکو د تاسو کې شابه آیا الله تعالی نه سوا څوک بل څوک معبود دی الله تعالی
دا هغه څه نه چې دوی ورسره شریکوي. دا قضیه بدیهي او عقلي ده چې د دنیا په پیدا کوونکی موجود دی، هغه د دنیا په کن فیکون سره پیدا کړی دی. دوستانو د فطرت سلیمه وضاحت په کوم جبانو الله تعالی د ټولې دنیا په فطرت سلیمه سره پیدا کړی او د قرآن کریم الله تعالی د دې وضاحت هم کړی دی. فطرت سلیمه کې څلور اعتراضات راغلي. چاته تاسو یو چې فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، نو فطرت باندې څلور اعتراضات منل کړیو مبادیاتو کې. موږ ویلو چې تاسو به فطرت اسلام دی، نو اسلام دی مسلمانان دي کافر دي. سم ډیر سکینه نه جوړه دي. دوستانو فطرت نه مراد تاسو اخلئ. تاسو راځئ فطرت نه مراد څه شي؟ تاسو ویلو چې اسلام دی، نو دنیا کافر ډیر دي که مسلمانان ډیر دي. نو بیا بس کې څه جوابات مونږ بسې موږ استعداد اسلام اغوستی وو. موږ څه ویلو چې دلته د فطرت نه مراد دوه اقوال دي. یو پکې استعداد اسلام دی. دا کم خلک وته چې کافر دي په دنیا کې، دوی کې استعداد نشته. د 90 سالو د 99 سالو د 100 کالو بوډاګانو مشران ایمان نه راوړي. څلور اعتراضات دي شوي ماشاءالله یاد دی. شابه. ها دوستانو اوس موږ ویلو چې دا صفحه نمبر 385 راوړی دوستانو. د دهریت بنیاد په محض شک او لا علمي باندې قائم دی. شابه. د دهریت بنیاد په محض شک او لا علمي باندې قائم دی. واضح دی چې تاریخ گواه دی چې په هر زمانہ کې او د دنیا په هر ځای کې اکثریت کې الله تعالی ربوبیت په سنا صحت پورې متفق را روان دی، اگر چې باقي شیزونه یا عقاید کې اختلاف موجود دی. پورا د الله په باره کې خو د ټولو عقیده د ټولو مذاهب چې الله موجود دی، خو هغوی څه کوي؟ هغوی شرک یافته شوي دي. اسلام څه وضاحت کړی دی؟ اسلام ټول ته د توحید دعوت ورکړی. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. راشد الله طرف ته دی او الله طرف ته چې هغه څه زمون خالق دی، مالک دی او رازق دی. نو الحمدلله چې تاسو وګورئ تاسو خدای پته د دوستانو چې کله د القادرت کوي ته پسې مذاهب علم بدل او ګورسي چې په مذاهب علم د نو ګورسي الحمدلله موږ ما د لاسه حساب برابر کړل. بس صرف وو په دې پردا کتابونه شایي چې مقاله ایستایت یو ته ټول بهترین کتابونه دي چې الحمدلله پس په لفظ ټول بایبل امر په چان کړل دي او څونه روایت او څونه آیاتونه چې د مطالب دي موږ ټول راغستي دي. او 228 تناقضات په الحمدلله موږ څه کړل الټا تقریبا 80 اعتراضات او جوابات چې په قران کریم او په اسلام او تیار کړل. الحمدلله موږ ورکړل تفصیل سره زي مخکې شرح را وجود باری تعالی عقیده د اکثر انسانانو متفق عقیده ده. دهریانو د تحریرونو نه پته لګي دوی صرف په دې وجه انکار کوي چې د دوی د مخصوصاتو نه الله تعالی بهر دی. ولې بهر دی الله تعالی د مخصوصاتو نه؟ دوستانو عقل محدود دی. اوس بتاسو چلوي دا موضوع به د محدود صفت سره څنګه لا محدود نه کولای شي. کبه تاسو باندې سوال وشي دوستانو چې بای چې تا په خپل باندې د محدود عقیده لري چې په خپل د محدود د خپل عقل باندې د محدود عقیده لري، نو لا محدود په محدود کې څنګه ځای کې پسې د صفاتو په ذریعه کړه موږ د الله تعالی د ذات هاته هونه چې کولای د غیر مقلدین اوس په استوا العرش باندې دوی کوي خپل په عرش باندې دي. نو دوستانو چې الله د په عرش باندې په اعتبار د ذات ومنلو نو ته وایې چې ټیک ته ولې چې سب نه مرم نو عرش خو دې ومنو کنه. د عرش د پاسه کرسي دا خو دې ورته ومنله. دا کرسي او د عرش په جهت کې د بغیر د جهت نو چې ته په یو سیز په جهت د پاسه نو هغه سیز په جهت کې نه راځي، بل چې ته د خدای د ذات تصور ورکې نو د ذات د تصور لپاره مثال ضرورت نه وي. ته چې استاد یو ته چې دا کې دلته چې زما د ذات په اعتبار سره د الله استوا نه منم نو بیا خو ټیک شول. کته د ذات په اعتبار سره باندې نو ته د ذات مثال د ذات تصور د ذات وضاحت په پسې سره کوي او مثال سره نو د الله د لپاره څنګه مثال ورکړي ليس كمثله شيء. ما په لوز ویل راولې مې کوم غیر مقلد راولې ټیک ټاک ته زور در په دې باندې بحث وکم. ما چې ګور تاسو چې حتی د پټ ته چې سمې چې د چې سم نه کوم چې څنګه د الله د شان سره مطابق او تاسو د عرش چې د عرش نو الله شرطو دغه مراد غلبه ده دغه مراد مختلف معناګانې د هغه چې دغه مراد چې انسانانو تاسو په دنیا حکومت کوي د الله رب العزت بچي هغه چې هغه د عرش خاوند دی د عرش مالک دی. ما ګور تاسو ته تاسو باندې ور نور آیاتونه دي امنتم من فی السماء تاسو دا الله نه عقیده شي چې یقین ور لیلن وای دلته متوجه شي. ور دوستانو دې خبر روانه ده واضح دی چې تاریخ گواه ده هر زمانه کې او د دنیا په هر ځای کې اکثریت کې د الله تعالی د ربوبیت په سراسو هدف اگر چې باقي شیزونه عقایدو کې اختلاف موجود دی، بهر د وجود د باری تعالی د عقیده اکثر انسانانو متفقه عقیده
دهریانو تحریکونو نه پته لګي چې صرف دوی په دې وجه انکار کوي چې د دوی د مخصوصاتو نه الله خبره دې چې موږ نه بل خوا لاړه د مخصوصاتو نه بل خوا لاړه به خبره پکې ارث لاړه یعنی الله تعالی په نظر نه راځي لیلن وایي هر سوشلیست څوک وي سوشلیست کبه نه ولا دا د اشتراکي نظام ولا دي کنه ما پسې دا ګوره هغه چې ګوره سوشلیست دی او کې ټوډل دي یو څه دی یو سوشلیزم دی بل کمونیزم دی کنه کمونیزم کوم نظام سیاسي او سوشلیزم بس ګور هر سوشلیست اصولي تحریبي او د خدای تعالی په معاملې کې زمونږ عقیده دا څه وایي چې موږ په خدای باندې یقین نه کوو دا څوک وایي دا لیلن وایي دا خبره معلومه ده چې مذهب زمیندارانو مشرانو سرمایه‌دارانو دا د خدای تصور دی پیدا کړی دی مذهبي مشران او سرمایه‌داران په دې سره دوی د خپل څه کوي د مال تحفظ کوي بیکمګور په یو اخبار کې مضمون لیکلی دی چې په هغې کې لیکلی دی چې د خدای تعالی شمیل حال بند کړی دا یې نعوذ بالله بیکاره مشغوله ده کوم ځای کې چې د شیز میلاوېدو امکان نه وي هلته تلاش کول بې فایدې دي دهریت اسلام تک پیدا وګوره سره شابه مخکې ده د مجلة الازهر مرحوم ایډیټر احمد حسین زیات یو شرح د الحاد په عنوان سره نقل کړی ده او په دې کې د سویت ساينسز او چیف ایډیټر الفاظ حرف په حرف نقل کړی دي چې د هغې ترجمه داسې د روسي مصنوعي سیاره کومه چې په خلا کې پرېښودلی شوې او په دې کې د هر قسم آلات موجود دي د لیدلو د کتلو آلات په پوره طاقت سره پکې موجود وو نو دې خلایي سیارې چې سره دې مطلب دا دی د کله چې روس برلاړو فضا ته دوی یو مصنوعي سیاره هلته کړه دوی ویل چې موږ پکې عجایبات کوو نو دوی چې واپس راغله نو دوی وویل چې یاره موږ له خو په څه شی په سپوږمۍ کې خو نه موږ له عرش په نظر راغی نه پکې هغه نهرونه نه پکې نو مفتي شفیع رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې بیا غصه وضاحت کړی دی هغه وایي که نه چې ګوره زموږ خو دا عقیده نه ده چې په سپوږمۍ کې د عرش یو کورسۍ ده او داسې شی دي جنتونه دي او نهرونه دي سپوږمۍ هم د نورو سیارو غوندې یو سیاره د دوستانو د عبارت مطلب دا دی دهریان ولې د الله تعالی د وجود نه انکار کوي او دا عبارت کې اوسه مطلب په هغې کې خو څه داسې شیز مونږ ته په نظر رانغلی چې دا مذهبي مشران یې دعوه کوي چې په اسمان کې خدای تعالی او په تخت باندې په تخت ناست دی ودې کته تاسو چې خدای په تخت ناست دی اول به دهریانو ته به کوم نه جواب نه الله موجود بلا مکان دی دوستانو او غیر چاپېره ترې فرشتې ولاړې دي او پیغمبران راځي او طواف کوي او دی په خوا کې جنت دی او جهنم دی او دلته د عدالت د قضا او د قدر فیصلې کوي نو دا ټول تصورات محض وهم او ګمان او جهالت دی کوم چې خلکو په خپلو عقلونو کې دننه کړي دي او د دنیا د اقتدار دپاره د حریص خلک په طور د حربې استعمالوي شابه دهریان ولې د الله موجود نه انکار کوي شابه د دې بره مثالونه واضحه شوه چې ملحدینو سره علمي دلایل نشته صرف په دروغو پروپاګنډو باندې خبرې کوي ځکه خدای پرستو کله د دې خبرې اقرار کړی دی چې الله تعالی په مریخ یا سپوږمۍ کې موجود دی او هلته جنت او جهنم په دې سره دوی ساده خلکو ته دوکه ورکوي دوی صرف دومره وایي چې موږ خدای ولې نشو محسوس کولی په وجود باری تعالی باندې یو څو عقلي دلایل اول دلیل امام مالک رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه منځبانو دنه تاسو شو هارون رشید تاسو کو کنه چې د دلیل پیش کړي امام مالک رحمت الله علیه او په معنی چې فانانو مختلف شکلونه اوازونه ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات دلالة مختلف اوازونه مختلف ژبې او لغات دا ټول یو بل نه مختلف دي کله هم د دوه کسانو اوازونه یو شان نه دي امام مالک رحمت الله علیه دلیل مبارک د وجود بر تعالی کې خلیفہ هارون الرشید امام مالک رحمت الله علیه نه یو کنه سفر اورو هغه پوره عبارت د تراثیر کو کله هم د دې کسانو اوازونه یو شان نه دي او نه شکلونه یو شان دي بلکې ضرور به فرق وي حالانکه ټول بني آدم د یو قسم نطفې نه پیدا کیږي او ژبه او لغات کې د یو بل نه مختلف دي د هر یو انسان د خپل ماحول او د مور پلار ژبه او طریقې زده کوي او داسې سلسله پر پورې رسېږي پوره ورسېږي موږ خپل والدینو د چې وخت راغلی و چې د پښتو د بلې ژبې سره یو اشتراک لرلو هغې نه وروسته پښتو بېله شوې ده هغه نه مخکې بله ژبه وه هغه نه اول انسان ته په خبر رسېږي موږ له ډېټه معلومه ده چې د آدم علیه السلام د هغوی سره ارتقا په باره کې دا نشته چې پیل انسان په کومه ژبه کې خبرې کوي صرف دونه و چې شپېته لکه کاله د بلمانځ نه د موږ نیا پیدا شوه اوس نیا چې پیدا شوه نو هغه نیا د کوم قوم سره پښتانه وه که د پنجاب والا وه که د سند وه که د توران وه که د ایران وه که د چین وه دا پته ورته نشته
نو سوال دا دی چې دا اول انسان دومره ژبې د کوم ځای نه زده کړې دي بس. په دې کې څه حکمتونه دي چې تر اوسه پورې ورته عقل حیران دی د رنګ لب او لهجه او د هر یو شکل او صورت د بل نه جدا دی چې یو انسان د بل انسان ممتاز او جدا کړی دی څه دا فنګر پرینټ دوستانو دا د یو بل نه جدا حالان کې د ټولو دوه لاسونو او دوه سترګې او دوه غوږونه همڅه ته وګورئ دې باندې تاسو سوچو کې دونه دغه خصوصیات په دې کې را پیدا کړل کېږي ګوتو ته ګورئ دا ګوتې چرته دي چې پټ وي خو په ګوتو کې پټ به اوسه کولې په باندې به بدرنګ ښکارې دي او په او کنه په باندې بدرنګ دي چې وګړي ګوتې وي دا خو د پوندونه دي وګړي ګوتې دا ګوتې په موجود دي ټول هغه به نه جوړي او کنه به په دا نیول به څنګه کوي پرتوام په خپل څنګه تړل والله اخیرا صفه تاسو سوچو کې د حواس ته سوچو کې دا دوستانو دا سوچو کې دا اصل دا ورته وایي دا خپل خبرې دي قرآن حدیث نو تاسو سره نه باندې خلک دا بل ګوره که سوچ باندې کنه باندې موږ عوام کو باندې کو سکو سترګې دوه غوږونه او دوه خپې یو پوزه د پلار څلور زامن لري بله یې شناخت جدا وي او په دې شکل او صورت سره اواز سره کله داسې نه ده شوې چې د کوم انسان په سر کې درې یا څلور سترګې وي د شناخت دپاره نو دا فرد د کوم ځای نه راغلی دی نو ضرور داسې هستي موجود ده چې اول انسان ته د الهام په ذریعه ژبې او لغات زده کړي او بیا د دې نه نور انسانانو دا زده کړي دي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین او د دغه نښو پیدا کول د اسمانونو او د ځمکې دي او اختلاف دای ساتو د جبو استادو د رنگونو بهشکه پدې کې نه خېدا عالمونو لپاره الله د نخو نه قانون قانونو پیدا کول دي دوستانو او داسې د جبو اختلاف دی د رنگونو اختلاف دی دا ټول یو مولوی صاحبانو دغه شان د کې دویم دلیل نه انسان یو حیرت انگیز ماشین دی دوستانو دام دی پیدا سي دا دریم دلیل دی سلورم او پنځم دا دلایل ځان سره به څه کوي دا واړوي واخل دا ونه